دی درد تا گورا، دی عشق تا گورا. زمونگا استاسم دوستان اشنیان شتا، دوستان خو خیر د مارخ پدا دوست موز خو نشتا. ما تا غورد یو سړی وی ستا خلینا ما په عمر کې دوست ټکه نه دی اورېدلې. تا چاته دا نه دی ویلي چې دا سړی زما دوست دی؟ نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي، نه مجلس کې مې چېرته واورېده چې دا پلانې مې دوست دی. دا وی چې دا مې اشنا دی، دا دوست ټکه مې نه دی اورېدلی. دا ولې؟ ما وی چې ازه چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا ووی چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا تا، دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی. که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه، خو په مینه کې دا د سکنټونو کار دی. سکنټونو دوست زه دې ته وایم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگېده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده، په مرګ سینه اچوي. سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي که نه. سعد ابن ابي وقاص پې سینه ورچوي په توره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا داسې ټپ وانه ورته ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. پیغمبر چې چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي، داسې بس حقوقي مرزه دوست دې ته وایي. بیا سعد چې په دې جنگ کې شهید شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی، ورته ودرېدو داسې. صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن، نن د سعد په مرګ عرشم جاړي. تاسو پوه شئ دوستي دا معنا دا شته نه. بس اشنایان دي او واقف دی او کلی دی او وطن دی. که تاسو چې واده ته لاړ شئ څه چل دی؟ یاره مړی ژوندی دی، یا جنازې ته لاړ شئ مړی ژوندی. دغه کوڅه ډکتوب مونږ هم کوو، تاسو هم کوئ. تاسو پوه شئ.